دې سره سم ستاسو په خدمت کې حاضر شوم ځکه چې د ایران او د اسرائیل ترمنځ جنگ خطوط دی او خطوط ځای ته رسېدلی دی. لہذا اپډیټ به درکوو لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې وختي د جمعې ورځ وه د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 14 نیټه وه. دې وخت کې 2015 میلادي کال دی، د جمعې ورځ ده او 14 تاریخ دی او دې وخت کې د پاکستان په وخت باندې دې ځای کې تقریبا څه د پاسه 9 بجې دي یا 9 بجې دي. تر اوسه پورې موږ ګورو چې لکه ایران سار دا اعلان کړو چې موږ به هغوی له جواب ورکوو. ایران د هغوی په جواب کې یو 100 ډرون په هندوستان په ایران باندې ور وویشته، خو په هغه 100 ډرونو کې یو ډرون ځمکې ته ونه رسېدل. هغه ټول ډرونز چې کوم هغه اسرائیلو په هوا کې وویشتل او د هغې نه پس بیا خلکو ته ووایي چې تاسو د خپلو بنکرونو نه روځئ. د دې نه مخکې دا دونه تبۍ په ایران کې څنګه وشوه، دا داسې وشوه چې دا د ایران د قوله د اسرائیل د قوله خبره زه تاسو ته کوم چې اسرائیل څه وایي. اسرائیل وایي چې موږ دغه ځای کې تهران سره خوا کې موساد چې کوم جاسوسان دي د موږ ته آیسای وایي او هغوی ته موساد وایي. د هغوی موساد استخباراتي اداره ده. هغوی وایي چې د موساد کسان او حساس آلات موږ دغه ځای ته ډېر د مخکې نه ورړولي او دا تهران سره ډېر خوا کې ځای وایي او موږ نیولي وو. زه نه پوهېږم چې په ایران کې خو جاسوسي ډېره مضبوطه ده چې دوی په دې کسانو باندې پوه شوي څنګه نه دي. او وایي دغه ځای کې بیا موږ د ډرون بیس جوړ کړی دی، د کوم ځای نه چې به موږ ډرونونه الوزول. اول خو موږ دا پته ولګوله د خپل جاسوسي انټیلیجنس په ذریعه باندې چې دوی د کم ځای نه د میزایل چې دوی الوزوي، میزایل لانچرز، دا دوی د کم ځای نه الوزوي. نو دا یو مکمل معلومات موږ حاصل کوو. زموږ د موساد جاسوسان او دا ډرونز حساس آلات چې کوم دا موږ د مخکې نه ایران ته ورننیستو او دغه ځای کې فټ کړو او ایران په پیښوي هم نه دی. بیا وایي د هغې نه پس چې کله موږ دا ووایي چې په دوی باندې اوس حملې کوو، نو لومبې موږ په ایران کې دننه چې زموږ کوم جاسوسانو هغوی د هغه ځای نه ډرون والوزولو او د کوم ځای نه چې د دوی د میزایل لانچرې دي، د کوم ځای نه چې به دوی میزایل لانچ کولې، هغه ټول هغه موږ هلته وویشتل. کوم ځای کې چې د ایران په کوم ګوټ کې چې هغه هلته موږ وویشتل. بیا د هغې نه پس نمبر یې رالی د بنکرو، ځکه چې دوی غټې بنکرې جوړې کړې وې او په هغې کې اټومي تنصیبات هم وو، په هغې کې د دوی لیډرشپ هم وو، په هغې کې د دوی ډېر اهم کسان هم وو. بیا د هغې نه پس 200 الوتکې راغلي دي، 200 الوتکې راغلي دي د عراق د لارې نه او په ایران باندې حمله کړې ده او 100 هدفونه پکې ویشتي دي. په دې کې نتنز ویشتې دی، په دې کې تبریز ویشتې دی، په دې کې ارک ویشتې دی، په دې کې کرمانشاه ویشتې دی، تهران خو ویشتې دی، ځکه چې دوی وی چې دلته خو دا ټول عسکري قیادت دی، دا خو به ټول وجل غواړي. د فوج مشر ولا ویشتې دی، د سپاه پاسدارانو مشر ولا ویشتې دی، وجلې دی. دغه شان شپږ اته د سر ساینسدانان ولا ویشتې دي چې چا د اټومي پروګرام روان کړی وو. دغه شان بیا د سپاه پاسداران د ایروسپیس او د ډرون چې کوم مشر وو، د چا به ډرونز الوجول د چا په صدارت کې، او د ایروسپیس پروګرام مشر وو د ایران، هغه هم ووژه او اوس هم لګیا دي په اسرائیلو باندې بمباري کوي. بل اړخ ته د امریکې د صدر بیان راغی او امریکې ایران ته د ووایي چې ګوره تاله موږ وخت درکړه چې ته موږ سره په اټومي مسلو باندې خبرې اترې وکړه، خو تا نه هغه وخت لاړه. لہذا اوس هم تا سره وخت شته، اسرائیل سره دغه وکړه، معاهده وکړه، یا د اټومي توانایي نړیوال اجانس سره معاهده وکړه او که نه نو دا اوس چې تاسو لیدلي دي نو ګوره دا وي د ډېر کم ولیدل، تاسو به له ډېرو سختو حالاتو سره وي مخامخ شئ او دونه غټې بمبارۍ او دونه غټې تباهۍ به وي تاسو ووینئ چې تاسو به چېرته په عمر کې نه لیدلې. دا د ټرمپ بیان دی که نه، ځکه چې ما خو ورته ووایي چې راځئ خبرې کوو، خو تاسو خبرې نه کوئ، نو لہذا اوس جنګ ته تیار شئ. او دا هم ورته ویلي دي چې که ایران په اسرائیل باندې جوابي حمله وکړه نو بیا به امریکا خامخا د اسرائیلو مرستې له راځي، حالانکه اسرائیل په خپله پوره ده، هغوی سره هر یو شي پوره دي. د دې نه علاوه ډرونز خو وله ټول ویشتله، د دې نه علاوه چې بعضې نیم بیلسټک میزایل دوی سره پاتې شوي وخت وله دوی تباه کړه، دلته لانچر یې وله ټول تباه کړی، خو که چې بعضې نیم ورسره پاتې شوي نو هغه بیلسټک میزایل چې کوم دي هغه
چې څنګه ور روان شوي دي او چې څنګه ور رسېدلي دي نو هغه اسرائیل په هوا کې وشتي دي په پیټریاټ باندې او په آیرن ډوم باندې لہذا دومره نقصان چې کوم دی نو هغه اسرائیل ته تر اوسه پورې په فوجي لحاظ باندې نه دی رسېدلی نو دې ته کتل پکار دي که نه چې ګوره یو قوم که فرض کو یو بل قوم سره مقابله کوي نو پکار دي چې هغه ځان یو ځای ته راورسوي ستاسو 14 لکه کیلومتره علاقه ملک دی او په دې ټول ملک کې دا ټول د اسرائیل 200 فوجان راځي او لکه د غویانو پکې ګرځي را ګرځي ستاسو دفاعي سیستم څه شو چې کم از کم یو جاز خو مولويشته وکنه او تاسو اله یو میزایل الته ونه رسو یو ډرون هم تاسو الته ونه رسو هغه ټول د په هوا کې وشتل او اوس د باندې دوباره راځي بیا حمله کوي اوس د مازیګر په وخت باندې په تبریز باندې حمله وکړه اوس د دوی چې کوم نتنز اټمی اکټرو اټمی وسلې پکې د جوړېدو پروګرام د دوی روانو هغه ول اوس په دویم ځل وشته ځکه چې دوی په لومبي ځل د اعلان وکړ چې نتنز ته نقصان نه رسېدلی هغه په خپل لاس کې ده وته بس رسېدلی دی خو دوی اعلان وکړ نتنز ته نقصان نه رسېدلی زموږ اټمی پلانټ ته نو اسرائیل ډارل دوباره سم بمباري کړ نو اوس خدا ټول غټ غټ جرنیلان زنه پیغام چې دوی څنګه په خپل کورونو کې پراته دي ته پته نه و چې د اسرائیل به حمله کوي او دوی ته پته نه و چې د اسرائیل به راځي او دا کار وکړي نو دا جرنیلان ولا وجلي دي ساينسدانان ولا وجلي دي او خدا و چې کم از کم په دې کې عام خلک هم وجلي شوي دي شپږ او یا تعداد ایران خي چې زمونږ شپږ او یا کسان هم په دې کې وجلي شوي دي خو حمله چې شوي دي دا په اټمی تنصیباتو په فوجي تنصیباتو باندې شوي دي او په فوجي چارواکو باندې شوي دي مونږ خو چې د ایران بس ډېر لوی خبرګونی خو مونږ خو د دې خبرګون سره نه خبر نشو تلو کې دوستانو یو خبره ته کومه د جنرال مشرف وخو او ایران وی چې موږ اټم بم جوړو نو سنټرل فوجز ول مشرف ورکړو دا سنټرل فوجز دا څه شی دی چې کتا سره یورینیم ډیر زیات هم وي خو کتا سره سنټرل فوجز ماشين نه وي نو ته اټم بم نشي جوړولې د دنیا یو نیم سل ملکونه اټمی توانایي جوړي خو هغه سره سنټرل فوجز نشته نو هغه اټم بم نشي جوړولې مشرف دا سنټرل فوجي دویله ورکړو چې تاسو دا سنټرل فوجز یو شپږتواله او په دې باندې کار روان کې او ځان لیټم بم جوړ کې بیا چې کله د اټامیک انرژي کمیشن د دغه ادارې مشران چې کله رالل او دوی په دې کې راګیر کړل ایران چې تاسو سره د سنټرل فوجز د کوم ځای نه رالل نو بجای د دوی چې دوی غلی شوي وو یا خبره په ځان باندې راړولې وای یا ویلو چې دا موږ تر اسمګل شوي دي دوی وته نیغ په نیغه وي دا خو موږ له پاکستان راکړي دي نو پاکستان لا غي بیا دونه سزا وخوړه چې بیا ډاکټر قادر خان په ځان باندې هغه ټول الزام را واچو او بیا هغه ټول عمر په نظر بنده کې تیر کړ نو دوی سره خېګړه مو کنه دوی سره دا چل کوي نو دا غي نه پد بیا پاکستان په قلار کې ناشته کنه خو پاکستان خپل کار کړو اټمی 14 نه کړی وي خو کداغه په پاکستان ثابت شو چې دا ول پاکستان ور کړی نو بیا پاکستان د سختو بندیزونو سره به مخامخ کېده خو به هر حال دی وخت اوس ایران چې کم دی نه بس بیلاسو بخپو دی او اسم نشي کولی هغه به د اسرائیل سوکي او موږ ته صرف دعا کولی شو چې خدای پاک ته د اسرائیل د غضب وساتي او خدای پاک ته ولا بری ورکی او اسلامي ملک دی موږ ته صرف دعا کولی شو ورور موږ څه نشو کولی ځکه چې زمونږ او د هندستان جنگ ونه تاسو په ډبه ناشوي دغه شان که تاسو د اسرائیل جنگ نه موږ هم په ډبه ناشو ځکه چې موږ ته خودلته جنگ لا پسر دی هندستان سره وو سره موږ لا په حالت جنگ کې یو زموږ سره لا مستقله جنگ بندي نه ده شوې نو ظاهره خبره ده چې موږ خو لا په جنگ کې او تاسو خپل غم وکړئ او خدای دې وکړي تاسو له بری درکړي